رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا ماته د دوه شیزونو ضمانت راکو نو زه به دته د جنت ضمانت ورکوم. یو د خپل ژبې ضمانت و چې د ژبې په ذریعه باندې موږ چاته کنځل نه کوو، چاته بد رد نه ویو او په چا باندې به لعن تان نه ویو. او دویم نمبر د خپل شرمګاه ضمانت و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوه شیزونو ضمانت چا ماته راکو زه به دې کس سره جنت ضمانت ورکوم. نن سبا موږ او تاسو وګورو کنه په خپلې باندې موږ خلکو ته څه کنځلي، څه بد ردي، څه غیبت او دا هر څیزونه چې دا ټولې بیمارۍ دا په موږ او تاسو کې شته. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، چې کامل مسلمان هغه دی چې دی مسلمان د لاس نه بل مسلمان محفوظ شي، یعنې د لاس او د ژبې د تکلیف نه محفوظ شي. نو موږ او تاسو وګورو موږ چې په ژبه باندې موږ خلکو ته څه نه وایي، او بیا د ژبې د تکلیف داسې دی چې دا نو ژوندي مات کوي نه مړي. لکه په ظاهره باندې که تا په یو کس باندې ګزار وکړو یا هغه دې زخمي کو نو دې کس دا زخم چې دا به سیټ شي. خو که په ژبه باندې تا یو انسان ته کنځلې وکړي یا دې هغه ته بد رد ویې یا دې په هغه باندې لعن تان وکړو نو دا زخم چې دی دا بالکل نه سیټ کېږي. په دې وجه باندې هغه یو شاعر ویو چې د ژبې زخم چې دی دا نه سیټ کېږي او د تورې زخم چې دی دا سیټ کېږي. نو ژبه چې دا ډېر زیات سخت څیز دی. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې ضمانت چا ماته راکړو نو زه به دې کس ته د جنت ضمانت ورکړم. نو موږ او تاسو له پکار دي چې موږ د خپلې ژبې حفاظت وکړو او د دې په ذریعه باندې د خلکو سپکاوی نه کوو او د خلکو غیبت نه کوو. په دې وجه باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باره کې راځي چې د یو پیر د خپله ژبه بهر راویست سره دې ته زورونه کولو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې باندې تیر شو، هغه ورته ویل چې الله تعالی دې په تا باندې رحم وکړي دا څه کوي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې دې په ذریعه باندې انسان چې هلاکت ته رسي، لکه دا د انسان د هلاکت ته د رسیدلو سبب جوړېږي دا ژبه. نو موږ او تاسو له پکار دي چې د ژبې حفاظت وکړو او په دې باندې خلکو ته کنځلې نه کوو او په دې باندې خلکو ته بد رد نه وو.